تکبر او لوی چې به په لویو خلکو کې راله الله پاک به ورته په هغې ډېر سخت زورونه ورکوله. داسې مه کوه. شیخ عبدالله اندلسي رحمت الله علیه یو ډېر لوی بزرګ تېر شوی دی، ډېر لوی ولی تېر شوی دی. 1,00,000 حدیث ورته په یاده باندې یاد وو، 1,00,000 احادیث په یاده باندې ورته یاد وو. د قرآن لوی ښه کلک حافظ، ټول قرآن ورته هم په یاده یاد وو. په زرګونو باندې ورسره طالبانو، شاګردانو، موریدانو. شیخ شبلی رحمت الله علیه د شیخ مرید دی. شیخ شبلی رحمت الله علیه د شیخ عبدالله اندلسي رحمت الله علیه مرید دی. ډېر لوی بزرګ و. یو پیرې ته په یو لار داسې روانو، خپل مریدان خپل شاګردان ورسره دي چې ویې کتل داسې یو لویه ماڼه یې ده او داسې په هغې باندې دا صلیب دا شکلونه راځوړ دي. د عیسایانو دا صلیبي شکلونه د جمع نشان غوندې چې دا پرې راځوړ دي. دا د کفر غوندې یو نشان دی، د بېدینۍ یو نشان دی. د هغې په لار تېرېده، مریدان ورسره دي، هغې ته هسې وکتل او بس نیغ روان دی، کش یې ونه کړ. پړه کې به یې څه راغلي چې څه به راغلي دا به وروستو پته لګي، خو په مخ کې لړ چې په مخ کې لړ، لږ مخ کې لړ. دې مریدانو ته وایي زه اودس کوم. دی دې پله کېناستل، دی دغه ځای کې ایثار شو، پاتې شو. دی ته لړ لږ مخکې اخوا یو کوی دی، هغې ته لاړ، په کوی باندې اودس کولو لاړ، اودس کوي ورباندې. لویۍ ته وګوره ښه کوم ځای ته سړی رسوي، تکبر ته وګوره کوم ځای ته بنده رسوي. چې کوی خوا ته لاړ، په کوی باندې اوبه راوباسي، ځان له لوټه ډکوي چې اودس وکړم. چې کوی خوا ته لاړ، ویې کتل په هغې باندې زنانه دي او د هغې نه اوبه وړي. پخوا به وه داسې خلکو به د کویانو نه به د زنانه اوبه چلولې، د جوماتونو د کویانو نه به اوبه چلېدې. بعضې محله کې به چېرته کور کې داسې کویه وي چې اوبه به وي پکې، یخې به وي، خوږې به وي. د لرې لرې نه به دا خلک راتل، ماشومان به راتل، زنانه به راتلې، اوبه به یې چلولې. نو هغه کویه هم داسې شاړه ځای کې و، د کلي نه را بهر و، خو زنانه ورته راغلې وي او د هغې نه یې اوبه وړي. شیخ عبدالله اندلسي رحمت الله علیه چې کوی خوا ته نږدې شو، ویې کتل په هغې کې یو جینۍ باندې نظر پرېوته، زنانه ده، جینۍ ده. او چې په هغې نظر پرېوت، بس نظر پرېوتو سره یې سینه خالي شوه د ړنه، بس ګډوډ شه. دومره لوی شخصیت ته وګوره او داسې کچکار ته وګوره، دومره لوی انسان ته وګوره چې 1,00,000 حدیث په دې سینه کې پراته دي. دومره لوی انسان ته وګوره چې ټول قرآن په دې سینه کې پروت دی. او دومره یو کچکار ته وګوره چې په یو جنای باندې مینېدو ته وګوره، بس سړی ګډوډ شه. مریدان انتظار کوي، ورشته شو ورپسې، ورته وایي جي تاسو ایثار شوئ. وی بس تاسو ځئ، زه پاتې یم. ولې؟ وی بس تاسو ځئ. تاسو جي ولې نه ځئ؟ ای وی ما زما حکم دا دی چې بس تاسو ځئ او زه دلته پاتې یم. پس هغه یې ته نه پاتې شو، هغه یې ته راواپس شو، جاړي خفه دي، یاره څه چلو شو په شیخ باندې، څه بلا وشوه په شیخ باندې چې موږ یې ځان نه رستو کړو. دومره لوی لوی اکابر حضرت شبلی رحمت الله علیه غوندې دومره لوی انسان چې هغه د مرید دی، نو هغه هم خفه دی، یاره زما استاد باندې څه بلا وشوه. او دی هغه زنانو پسې روان دی، د هغې جنۍ معلومات کوي، تپوس یې وکړه دا د چا لور ده؟ پلانی محله کې، پلاني دې کلي کې پلانی محله کې دی کور دی، کور خواته ورسېد. تپوس یې وکړه دا لور د چا ده؟ دا د پلاني لور ده، نمبردار دی، د هغه لور ده. ها هغه راووته، ورته وایي مېلمه څنګه راغلی؟ ورته یې ویې ستا دا لور مې لیدلې ده، زه تا ته دعوت در کوم د نکاح که دا ته ماله په نکاح باندې راکړې. هغه ورته ته روغ یې؟ چې ته د کوم ځای نه راغلی سړی، ته څه وتې بوتې وایې، دا زه تاله در کوم؟ دی ورته یاره بس ته چې څه وایې زه ورته منلو ته تیار یم، هر قسم خدمت ته تیار یم. دومره لوی شخصیت ته وګوره، دومره کچکار ته وګوره. هغه ورته وایي داسې کار وکړه چې شرطونه مرطونه خو به وروستو وي، خو اول ته دلته ما سره شه، څه موده کې دلته کې ما سره یې، خدمت کوه، کار کوه،
او چې زما ستا یو بل سره څه خبرې ترې تعلق خو جوړ شي که نه دغسې په پټه ښودل نه شم در کولی ته به څه موده دلته ما سره یې نو زمونږ ستا به یو بل سره پېژنګلو ورو کېږي او ګپ شپ به جوړېږي نو ورو به یو بل سره مانوس شو او یو بل سره به تعلقدار شو بیا به دا خبرې به بیا رستو کوو ده ورته ټیک ته زه تیار یم ورته بس ورسره شو ورځ نیمه تېره شو هغه ورته وایي چې ته خو به دلته ما سره پروت یې هسې خو به نه پروت کار به هم کې که نه ماله وایي جي کار به هم کوم چې دلته پروت یم تا سره خورم تا سره څکم نو کار به هم کوم که نه وی بس چې کار کې نو زما څه څاروي دي څه څاروي دي خنزیران دي دا به راله سرې وی ښه جي دا به سروم سهار وختي به ګورمه روانه کړه ټوله ورځ تر ماښامه پورې هغه ګورمه به یې سروله ماښام به بیا راوسته په دې طریقه ډېر وخت تېر شو شبلي رحمت الله علیه اول ته چې شاګردان طالبان مریدان چې دي په جړا جاړي داسې خبرې چې دی واپس لړه واورېدې په چا بېهوشي مراله زمونږ شیخ او داسې سپک کار کېدل داسې کچه کار کېدل پس هغه ډېر زیات خفه دي شبلي رحمت الله علیه څه وخت پس بیا راغی وی وار که د خپل شیخ تپوس کوم هغه داسې سړی و نه څه امتحان کې به راغلی څه ګرفت کې به راغلی او معلومات یې کوم چې دی څنګه شو ژوندی دی مړ دی څه کوي راغی هماغه ځای ته راغی تپوس یې کو معلومات یې وکوي او دلته کې شته یو سړی میلمه دی پلاني سره دی ده سره خدمت کوي د ده یو قسم نوکر دی نو وی هغه څه شو وی هغه خود سهار وختي هغه خوځي دغه بوځي خنزیران سوران بوځي خنزیران بوځي سره یې وله او بیا یې ماښام راولي دی د خنزیرانو کاروبار کوي بس دغه کار وله کوي هغه نه تپو یا وجي داسې دې طرف ته ځي د مثال زمونږ میره کې پلاني ځای کې سپې خیلو کې دی دی ورپسې لاړ ځنګل ته لاړ شبلي رحمت الله علیه چې لاړ ویې کتل نو شیخ عبدالله اندلسي رحمت الله علیه اکه پټکې د کوم چې به دلته والي طالبانو ته به ناست و اکه همسایه ده چې د جمعې پر ورځ به یې منبر سره ځان ته ودرولي وو په هغې باندې به خطبه ورکوله او اکه شکل دی هماغه دغه کې دی هغه امسا ورسره ده په هغې باندې داسې ډډه لګولې ده پټکې والی دی او خنزیرانو ته ولاړ دی هغه سره چې ده وکتل دی ورته په جړا شو ورته وایي شیخ ما پیژنې وی او پیژنم ورته وایي تا ته خو بلا ډېر حدیث یاد و تا ته ډېر حدیث یاد و هغه حدیث درته یاد دي وی نه جي ما نه حدیث ټول هېر شوي دي وی یو هم نه دی یاد وی یو حدیث راته یاد دی بس وی کم یو درته یاد دی یو حدیث محمد رسول الله راته یاد دی چې نبی علیہ السلام فرمایلی دي من بدل دینه فاقتلوه چا چې خپل دین بدل کړو دی قتل کوي وی ما خپل دین بدل کړی زما قتل لازم دی دا حدیث راته ځکه یاد دی چې دا حالات په ما راغلي دي او قرآن راته یاد دی وی نه جي قرآن را نه هېر دی ټول د نه هېر دی ټول نه هېر دی صرف یو آیت راته یاد دی وی هغه کم یو درته وی من یهن الله فما له من مکرم جزاک اللہ اللہ قرآن کے فرمائی من یهن الله فما له من مکرم څوک چې الله ذلیله کړي او سپکې کړي نو څوک یې بیا عزتدار کولی نه شي الله وایي چې زه څوک سپک کړم هېڅوک دا ټوله دنیا بیا هغه عزتمند کولی نه شي من یهن الله فما له من مکرم څوک دی چې الله یې سپک کړي هېڅوک نشته چې هغه له عزت ورکړي او چې الله چاله عزت ورکړي څوک نشته چې هغه بیا سپک کړي نو وی چې خدای څوک سپک کړي څوک عزت من کولی نه شي زه خدای سپک کړم زما نه عزت واخسته څوک نشته چې ما له عزت راکړي زما مخې ته به په زرګونو طالبان ناست و 1,00,000 حدیثو دا به مې ورته تلاوت کول
هغه طالبانو په دا زما مخې ته نن سوران ګرځي او خنزیران ګرځي، داسې خدای سپک کړم. شیخ شبلی رحمت الله علیه په جړا شو، یا الله زما د شیخ نه بس غلطي شوي، زه درته په مینت او په جړا په توبو مې خدای پاک ته ورته معافي وکړه. او چې شبلی رحمت الله علیه په جړا شو نو شیخ عبدالله اندلسي رحمت الله علیه هم په جړا شو، وی الله ما خو تا نه دا رز داسې نه غوښته چې دا به ته زما نه بیا اخلې هم، زما دا اراده خو نه وه چې ته به زما نه دا رز بیا لرې کې هم، چې تا زما نه دا رز واغسته. الله ما نه دی اغستې ده او ما ته واپس کا، ما نه غلطي شوې ده. الله رب العزت والله هغه خیالات بدل کړل، ذهن یې ولا بدل کړ، توبه تایب شو، الله یې توبه قبول کړه، خنزیران یې پرېښودل او بیا را روان شو. په لاره کې نه شیخ شبلی رحمت الله علیه تپوس کوي، وایي دا دومره یو کال په دې کې تېر شوی دی، یو کال د خنزیران. هغه شیخ هغه محدث چې د حدیثو درس پې کو چې لږ غونتې کې غرور پکې راغی، تکبر پکې راغی، خدای پاک وي د حدیثو درس نه به پاس هم خنزیران به در باندې سرم. خنزیران ته لوی کې ته تکبر کې ولې دې لوی وکړه؟ شیخ شبلی رحمت الله علیه ورته په لاره وایي شیخ دا دومره لویه ډچکه دې په څه وخوړه، دا دومره لویه ډچکه دې په څه وخوړه؟ هغه ورته وایي تاسو را سره وایي طالبان را سره وو، په لاره روانو، په دې محل باندې مې د عیسایانو د صلیب دا شکلونه ولیدل، داسې په زړه کې داسې لوی مې راله، تکبر راغی، لوی راله چې زه ګوره سوره لوی انسان یم چې ما ته خدای 1,00,000 حدیث یاد کړي دي، بل مخلوق طالبان دي هغوی ته درس ورکوم. او دقه مکل خلک دی دی خدای سره شریکان پیدا کوي، د بوتانو سجدې کوي. څه بېوقوف دي، دا خوړو خلک نه دی، دا خوړو خلک نه دی. که یو نو موږ یو چې د خدای د پیغمبر د حدیثو درس کوو. وی دا خبره مې په زړه کې تېره شوه، وی الله ذوالجلال راته وایي چې دا ته چرې به سپک نه ګورې، په دې وجه دا به ووایي چې دا بېدینه دی، کافر دی. خدایا هدایت ورته نصیب کا، او الله په ما دې فضل کړی دی، په ما دې رحم کړی دی چې ما ته زه دې دې نه بچ کړی یم. ګنې که زه دې په دې ور اچولی نو ما خپل څه کمال، زه به هم په دې ګناه کې پروت یم. بابا عبدالرحمن وایي دې نیکانو ته نیکي دې حواله کړه، دې نیکانو ته نیکي دې حواله کړه، دې بدانو خو بدي غوښتلې نه وه، دی خو تا نه دا بدي نه وه غوښتې، دا خو خدای ستا قدرت دی. که چېرې من یهد الله فلا مضل له ومن یضلله فلا هادي له. الله چې ته چاته هدایت ورکې څوک یې ګمراه کولی نه شي، او خدای چې تا په چا باندې د ګمراهۍ مهر ولګو څوک ورته لار نه شي ښودلی. دا خدای ستا توفیق دی. نو یې زما پړه کې لږه لوی راغلې وه، الله رب العزت ما له په هغې باندې دومره لویه ډچکه راکړه، او دې ځای ته راوستلم، زه توبه طایب شوم. خبره اوږده ده، بیا ورپسې هم داسې شوې د هغه جینۍ الله ذوالجلال بیا دلته راوستې او بیا ده انکار کړی دی، د هغې نه بیا ده انکار کړی دی. ګنې نو عزتمندو عرض دا دی چې لوی او ناکاره مرض دی. نو تېره جمعه مې ته د دغه حسد د مرض ذکر کړی، او نن مې ته ووایي چې د تکبر او د لویۍ نه ځان بچ کوي. تکبر هغه شی دی چې شیطان 6 لکه کاله عبادت کړی خو چې لویي پکې راله، تکبر ابا واستکبر وکان من الکافرین. چې تکبر یې وکړه، لویي وکړه، الله ذوالجلال په لعنت کې ولاړ، همیشه دپاره په لعنت شو، همیشه دپاره په یو سجدې نه کولو سره. موږ د ورځې څو سجدې ونه کړو، الله هم نه په لعنت کوي. خو هغه چې سجده نه وکړې هغه د سجدې نه انکار نه و، هغه دا نه و چې سجده یې ونه کړه، هغه د سجدې نه انکار وکړو، کوم نه. یو بنده وایي نشم کولی، یو بنده وایي نیک و. نو چې یو سړی د
کمزورۍ نه د څه وجې نه د ناراستۍ نه مونځ ونه کي نو دا نه چې ګناه یې وکړو خو کافر نه دی. که یو سړی ووایي چې نه منم مونځ منم نه چې فرض دی نو بس که یې وکړي نو هم دی د کفر درجه کې روان دی. الله دې موږ د تکبر نه وساتي، الله دې موږ د لویۍ نه وساتي.